بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف اولین 81 نمبر درس دی او تمرین شروع دی د امر کم باس چې موږ کو دا غي تمرین کې نن 5 نمبر سوال دی. موږ لري راکړی وي د دې صيغو معنی بیان کړي. ليكتبوا اتركوا لتعلمن امنعن لاكتبن اعلموا ليمنعن اتركنان ليسمعان لتتركوا. نو دا اوس موږ سره دی ليكتبوا دا موږ سره جمع مذکر دغه دی دا د جمع مذکر صيغه ده او معروف ده. جمع مذکر غائب معروف. نو د دې معنی ده ګورئ د لام امر معنی ده پکار دی چې او یكتبون د لام امر د وجه نه د دې نه نون اعرابي ختم شوی دی. نو پکار دی چې هغه ټول سړي لیکل وکړي. پکار دی چې هغه ټول سړي لیکل وکړي. پکار دی چې هغه ټول سړي لیکل وکړي. اترکو دا د امر صيغه ده. وای اترک ته پرېدا، اترکا تاسو دواړه پرېدا وای او اترکو تاسو ټول سړي پرېدا وای. نو دا د جمع مذکر امر حاضر صيغه ده. ٹھیک شو؟ جمع مذکر امر حاضر صيغه ده. نو دا اترکو معنی ده تاسو ټول سړي پرېدا وای، تاسو ټول پرېدا وای، تاسو ټول پرېږدئ، پرېږدئ، تاسو ټول پرېږدئ. ٹھیک شو؟ لتعلمن دا تعلمو دی تعلمو. نو دې سره دا د واحد مؤنث غائب صيغه ده. تعلمان يعلمنا. نو دا تعلمو دی ته هغه یو ښځه پیژني یا به وپیژني، یعنی وہ ایک عورت جانتی ہے، وہ ایک عورت جانتی ہے یا جانے گی. نو زموږ چې اوس هغه یو ښځه ضرور وپیژني، نو دې سره به لام پکار دی چې هغه یو ښځه ضرور وپیژني. نو دې سره په شروع کې لام امر لګولې. لام امر چې رقم صيغه په اخره کې جزم وي پیش وي نو هغه جزم کوي، او چې کله ورسره بیا نون ثقيله لګي نو هغه جزم د نون ثقيله د وجه بیا زبر کیږي. نو لتعلمن دا د واحد مؤنث غائب واحد مؤنث غائب امر صيغه ده. ٹھیک شو؟ واحد مؤنث غائب د امر معروف صيغه ده، امر معروف. نو لتعلمن معنی نه پکار دی چې هغه یوه ښځه ضرور دا د نون ثقيله معنی ورسره ضرور کوم، ضرور وپیژني. ٹھیک شو؟ پکار دی چې هغه یوه ښځه ضرور وپیژني. امنع معنی ده ته منې کا، تم روکو، یعنی یو سړي ته وایي چې ته منې کا. نو دې سره امنع دا عین ساکن دی، خو چې کله دې کې مونږه تاکید پیدا کوو دا د امر حاضر صيغه ده، امر واحد مذکر امر حاضر صيغه ده. نو دې سره دې کې چې کله مونږه نور تاکید زورونه پیدا کوو چې ته خامخا منې کا، ته ضرور منې کا، نو دې سره به نون ثقيله ولګي. نو نون ثقيله نه مخکې چې کوم حرف ساکن وي نو هغه به بیا په هغه باندې به زبر راشي. نو دا اصل کې دی امنع ته منې کا. واحد مذکر حاضر، واحد مذکر امر حاضر، واحد مذکر امر حاضر. ٹھیک شو؟ امنعن معنی ده ته ضرور منې کا، یو سړي ته وایي ته ضرور منې کا. لأکتبن دا لأکتب معنی ده پکار دی چې زه ولیکم، بیا چې دې کې تاکید پیدا کې نو لأکتبن پکار دی چې زه ضرور ولیکم، پکار ده چې زه ضرور ولیکم.
پکار دی چې زه ضرور لیکم نو دا د واحد متکلم صيغه ده واحد متکلم ٹھیک شو لام امر والا واحد متکلم امر غائب امر متکلم واحد متکلم د امر صيغه ده امر نون ثقيله تاكيد والا ٹھیک شو اعلم معنا ته پیجنا اعلما تاسو دوه سړیو پیجنې اعلمو تاسو ټول پیجنې تم سب جانو نو دا د جمع مذکر امر حاضر معروف جمع مذکر امر حاضر معروف صيغه ده ا د دې معنی دا تاسو ټول او پیجنې تاسو ټول سړو ته وای تاسو ټول او پیجنې تاسو ټول او پیجنې تاسو او پیجنې او پیجنې تاسو ټول او پیجنې ٹھیک شو ليمنعن نو دا پکې لام امر دی دا سر کې دی يمنع معنی دا یو سره منی کوي یا منی کی نو دې سره بیا لام امر مو لګیدو ليمنع پکار دی چې یو سره منی کی او بیا سره نون ثقيله لګیدو د تاکید د لپاره ليمنعن پکار دی چې یو سره ضرور منی کی نو دا واحد مذکر غائب امر دا واحد مذکر غائب امر صيغه ده د دې معنی را پکار دی چې هغه یو سره ضرور منی کی ٹھیک شو اترک دا د امر مذکر صيغه ده او اترکی دا د امر مؤنث صيغه ده د امر حاضر بیا اترک نان نه نو دا د جمع مؤنث حاضر امر حاضر صيغه ده جمع مؤنث امر حاضر صيغه جمع مؤنث امر حاضر اترک نان نه نون ثقيله پکې استعمال شوی تاسو ټول خزي ضرور پرې دا وای تاسو ټول خزي ضرور پرېږده وای ٹھیک شو ليسمع ته يسمع ده يسمعو یو سره اوري یا اوري ليسمع پکار دی چې یو سره اوري اوس دې سره دا د تسنیه صيغه ده تسنیه مذکر غائب يسمع يسمعان دا اصل کې يسمعان دې سره چې امر لام امر لګي ليسمع انون رابطه ختم شو او بیا ور سره نون ثقيله د تاکید د پاره لګاو ليسمعان پکار دی چې نو دا د تسنیه مذکر غائب امر ٹھیک شو او امر با نون ثقيله ٹھیک شو ليسمعان پکار دی چې هغه دوه سړي ضرور ووري پکار ده چې هغه دوه سړي ضرور ووري ٹھیک شو لتترکو ترکا یترکو دا د معروف گردان دی او یترکو علامت مضارع باندې چې ضمه راشي او د اخري کاف نه مخکې را له زبر ورکړی شي نو دا به د مجهول صيغه شي نو لتترکو پکار دی چې تاسو ټول سړي پرېږدوئ پکار دی چې تاسو ټول سړي نو دا د جمع مذکر امر مجهول صيغه ده جمع مذکر امر مجهول صيغه ده جمع مذکر امر مجهول صيغه ده د دې معنی را پکار دی چې تاسو ټول سړي پرې خودلې شي پکار دی چې تاسو ټول سړي پرې خودلې شي پکار ده چې تاسو ټول سړي پرې خودلې شي
پرېښودلی شئ پکار دی چې تاسو پرېښودلی شئ ټیک شوه نو دا موږ سره 5 نمبر سوال او دا څه صیغې راله راکړې وې چې دا تاسو حل کړئ د دې معنی ولیکئ نو دا د دغه صیغو موږ معنی مو لیکلي او دا مو ورته ولیکه چې دا کومه صیغه ده نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو ادب المرام والله اعلم بحقیقت الکلام